زداوت خطاب ورکوم ترجمان احناب جناب حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب ته چې هغوی مایک ته تشریف راوړي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار په انتهایی مختصر وخت کې وکړي. جناب حضرت مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب نعره تکبیر. آواز به رسول غواړي ایوانونو ته، علما دشمن قوتونو ته د آواز د تکبیر به رسول غواړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. عید ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. الحمد لحضرت الجلال والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت العالم مصيبة لا تجبر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د جمعیت علماء اسلام د حریت پسند قافلے سره تعلق لرونکو ہم سفر او ہم عقیده ملګرو، یقینا مونږ او تاسو چې نن د کوم عظیم داعی مربی او هغه عظیم قائد او محدث په یاد کې راجمع یو. دغه پوره ژوند او زندگی د علم او د اصلاح او د تدریس لپاره وقف و. نن یقینا په جبو باندې خبرې دي لیکن زړونه غمجن دي. زړونه د حضرت شیخ شهید رحم الله په فراق او جدائی کې دردمند غمجن او پریشان دي. ان العين تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك لمحزونون. یقینا محدث اعظم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہید نور اللہ مرقدہ د یوې علاقې یا د یوې ادارې نه بلکې د پوره عالم اسلام او د مسلمانانو سرمایه وه چې د حضرت شیخ د علم او د ارشاد نه پوره دنیا او مسلمانان سیراب کېدله. یقینا حضرت شیخ شهید رحم الله هغه صرف د کتاب پورې محدود نه و بلکې هغه د پوره امت مسلمه د ځوانانو د زړونو معمارو، د پوره امت مسلمه د ځوانانو ذهن هغوی اخلاقي تربیت یې کوو، پوره امت خیر او هدایت طرف ته رابلو. حضرت شیخ شهید رحم الله د هغه ژوند او زندگی هغه د تقوا، د اخلاص او د وفا، هغه د قربانی عملی نبوده وا. یقینا نن د پوره انسانیت دلته راجمع دی. د دومره مجموعې په د دومره انسانانو په جبو باندې دغه یو سوال دی، دغه یو تپوس دی چې زمونږ دغه عظیم سرمایه زمونږ نه ولې جدا کړلی شوه. نن د دې ټولو خلکو په جبو باندې دغه یو تپوس دی. په زړونو کې دغه یوه خبره ده چې زمونږ دغه عظیم شیخ زمونږ نه ولې جدا کړلی شو. یقینا نن په زړونو کې، نن په جبو باندې دغه یو سوال او تپوس دی چې په دغه جدید دور کې جرم او مجرم نشي پټېدلی. په بندګۍ کې په انتهایی په پټې طریقې سره جرم وشي، زمونږ انتظامیه د هغې پورې ورورسېږي، هغه راښکاره کړي. لیکن په دغه مین شاهراو سړک باندې دومره عظیم محدث، د حدیثو دومره عظیم امام، هغې باندې ډزې وشولې. د هغې بدن، دغه نازک بدن په ګولو باندې سوری کړلی شو، د هغه هغه سپینه ږیره په وینو باندې سره کړلی شوله. د هغه قاتلان د 40 ورځو نه زیاتې ورځې تېرې شولې، تر اوسه پورې نامعلوم ولې دي. تر اوسه پورې د هغې پته ولې نه لګېږي، تر اوسه پورې پته ولې ونه لګېدله چې هغه قاتلان په کوم طرف لاړله. هغه موټرسایکلې چېرته لاړلې، هغه ګاډی چېرته لاړو، هغه منصوبه باز چېرته لاړله. یقینا موږ د جمعیت علما اسلام چې هغه په دغه ملک کې د علماو د دیندار خلکو د سرونو سایه ده، په دغه ملک کې د اسلام او د مسلمانانو هغه امید دی. موږ د هغې نه امید نه بلکې یقین ساتو چې انشاءالله هغه به دغه انتظامیه په دې باندې مجبوره کوي
کوي چې حضرت شیخ شهید رحم الله په قتل کې کم خلق شریکو منصوبه چا جوړ کړي وا کم خلق یې منصوبه بازو کمه سہولت کارو چې دغه انتظامیه په دې باندې به مجبور کړي ان شاء الله العزیز چې حضرت شیخ شهید رحم الله قاتلان دغه سہولت کار دغه منصوبه باز دی قوم ترخ کړي او کلی عام هغه ته سزا ورکړل شي الله رب ذل جلال دې مونږ ته عمل کولو